بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو کوربه او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د پروګرام کراس ټاک سره او نن زموږ خصوصي خبرونه ده او بیا دې لحاظ سره هم د خصوصي د چې نن وزیر اعظم عمران خان قوم ته وینا کړې او پای کې ځینې اهم اعلانونه کړي دي. نو په دې موضوع باندې هم مونږ نن بلنه ورکړې ده د خیبر پښتونخوا د خزانې او د صحت وزیر جناب تیمور جګړه صاحب ته. تاسو په خیر راغلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې مونږ تیمور صاحب په دې پروګرام کې په لومړنۍ حصه کې بدوی مونږ سره په هیلث باندې بیا خصوصا چې عمران خان صاحب نن کم اعلانونه کړي پای باندې خبره کوي. بیا په نیکسټ چې کوم دې حصہ ده یا پارت دی نو هغه بیا به ایکچوال مونږ به زو مونږ انفیکټ تلیو مونږ ویزټس کړي دي د پیښور د مختلفو هسپتالونو دغه چې کوم سهولیات دي دغه کوم ایشوز دي نو په هغې باندې بیا فیصل سلطان صاحب څوک چې د وزیر اعظم معاون خصوصي دی او دغه شان تیمور جګړه صاحب څوک چې د هیلث صوبایي وزیر دی نو دوی سره موږ ویزټس کړي هغه ډاکومنټري به هم موږ ستاسو لپاره ښایو. خو په لومړنۍ چې کوم حصه ده په دې کې موږ د هیلث او د وزیر اعظم صاحب په دغه اعلان باندې خبرې کوو. ښه منسټر صاحب نن وزیر اعظم صاحب چې کوم اعلان وکړو قوم ته ډېر خلکو ایکسپیکټیشنز وو. آیا دغه اعلان چې کوم کو تاسو په خیال باندې دا د عوامو د امنګونو مطابق دی او دې سره تاسو څه ګڼئ چې څومره به مهنګایي یا دغه ګراني کمه شي؟ ګورئ داسې خبره ده چې پرفیکټ کنډیشنز خو چرې نه وي. موږ ټولو ته پته چې دنیا کې څونه سخت حالات دي. کووډ تیر شو، کووډ د پسته د دنیا معیشت چې کم دی هغه ټول په سخت مشکل کې دی. جی آمدن کم دی، سپلای چین چې کم دی، سپلای چین یعنی د شیزونو آمد و رفت چې کم دی یو ملک نه بل ملک ته هغه ټول متاثره شوی چې کم د لاسه قیمتونه د خوراک د تیلو د هر څه ډېر زیات شوي دي. بیا پکې اوس د رشیا او د یوکرین جنگ راغه چې کوم سره د تیلو او د ګیس قیمتو باندې نور پریشر راغو، عالمي مارکیټس کې نوره انسرټنټي راغه. د دې باوجود تاسو دا وګورئ چې نن پرایم منسٹر صاحب پیٹرول قیمت 10 روپئے کم کو، بجلی 5 روپئے فی یونٹ کم کا. بالکل آئی ٹی سیکٹر د پاره معیشت په دې چې د نن سبا اکانومي د آئی ټي اکانومي دا آئی ټي له خاص پیکیج اناؤنس کو تقریبا ټول ټیکسز په کم کا. بالکل یو انٹرنشپ پیکیج اناؤنس کو چې کم کې با انٹرنز تا 30,000 روپئے ملاویږي. احساس پروگرام چې کم کې به غریبانو ته 12,000 روپۍ ملاوي دی هغې کې به 14,000 روپۍ ملاو شي. صرف دام نه دي، تاسو یاد ساتئ چې د دې صوبې تاریخ کې د دنیا تاریخ کې صحت کارډ یو داسې نظام دی تاسو په مخ کې زموږ چې کم هغې سره هیلث سسټم کې فرق راځي هغه به مو ګورئ. تاسو دا وګورئ چې کم زموږ احساس راشن پروګرام شروع شوی دی یا چې کم دی ټیسټ کیږي چې دا په فل سکیل شروع شي نو دی نه به 2 کروڑ خاندانونو ته 20 ملین چې کوم د خاندانونو ته یعنی کې 120 ملین پاکستانیانو ته به په غوړو په اوړو او په دالو باندې 30% قیمتونه کمیږي. احساس کفالت وګورئ چې هغې غریبانو له نور سبسډي ورکوي چې څوک هسپتال ته ځي او خپل فیس نشي ورکولی یا داسې د هغوی نور اخراجات وي. کامیاب جوان او کامیاب پاکستان دا دوه د قرضو فیډرل پروګرامونه دي چې کوم کې به 100 ارب نه زیات روپۍ زموږ نوجوانانو ته ملاویږي او ملاویږي لګیا دي. هغې ورځ موږ گورنر هاوس کې په دې صوبې کې 1 ارب نه زیات روپۍ ویشل او دا هم پرېږدئ صرف زموږ د صوبې د احساس راشن پروګرام دا تاسو دا فګرز دا د صوبې لپاره یاد کړل. خیبر پښتونخوا کنټرول احساس راشن ټول پاکستان 120 ارب روپو دی. هغې کې به خیبر پښتونخوا کې 2 ملین خاندانونو ته 2 ملین یعنی کې 20 لک خاندانونو ته تقریبا زمونږ بلکې سوری 3 ملین 10 لک خاندانونو ته دې ته دا سہولت ملاویږي رائټ. او دا هم زه ویم چې کوم مونږ خیبر بینک سره دوه د صوبې سکیمز لانچ کړي دي قرضو دپاره هغې کې د 24 ارب روپو لینډینګ هغه ټول ایس ایم ایز ته وړوکې تاجر ته وړوکې کاروبار ته وړوکې بزنسمین ته په کنونشنل بینکنګ او په شریعه بینکنګ دواړو کې به رعایت ملاویږي چې هغه خپل بزنسز وچلوي. په فورن پالیسي کې تاسو وکته چې نن د پاکستان په اسلامي دنیا کې او په نورې دنیا کې یو مقام دی او پاکستان
نور دنیا ته ابسولوټلی ناټ هم ویلی شي او لاس هم ورسره ملاولی شي. او دا موږ ګورئ چې کووډ کې یورپ او امریکې نه زمونږ دا هیلث سیسټم او زمونږ د نظام زیاته ښه مقابله وکړه. نو که داسې حالات کې اپوزیشن چغې وخي خلک ګمراه کول خو آسان دي، خو زه چیلنج کوم کوي اوس څوک را مخامخ کوي چې دې نه زیات د دوی څه تجویز دی او د هغې څه لاره ده هغه دې راته وښیي. سوري زه یو آخري خبره کوم، زه یو خبره کوم دا آسان نه دي. دا داسې ماحول کې دا هر څه کیږي چې په حکومت باندې خرچې زیاتېږي. تیل خو مونږ عالمي منډۍ نه په هغې قیمت یې اخیستی شو چې کوم مونږ ته ملاویږي. بالکل خو دا هر څه به مونږ مینج کوو. او دا مو ګورئ د ملک ټیکس کلیکشن هم یو کال کې 4000 ارب نه 6000 ارب ته لاړه او د صوبې چې کوم خپل وسایل دي هغه په 2 کالو کې ډبل شو، یعنی 30 ارب نه 60 ارب ته لاړه. نو مونږ چونکې صفا حکومت چلو مشکل عالمی حالات کې، خو چې یو ځل خلک لږ سټپ بیک کې وګوري که نو ماشاءالله دې نه ښه پرفارمنس به د پاکستان تاریخ کې نه وي. راځو مونږ دغه ته خپل چې کوم زمونږ خپل سبجیکټ دی د صوبې د هیلث ته به مونږ زیات راځو. هیلث یو داسې سیکټر دی چې دا د هر صوبې یا د هر ملک هر یو وګړي دې سره واسطه راځي، دې سره کار یو دا ټول یو لوی بوج وي دغه په انکم باندې یا دغه په آمدن باندې. د هیلث حوالې سره مونږ وزټ هم وکړل، مختلف هسپتالونو کې هم مونږ وزټس وکړل او مونږ کوشش کوو بیا هم وزټس وکړو. د هیلث کارډ حوالې سره تقریبا یو کال پوره کېدونکی دی چې دا ټولې صوبې ته دغه ایکسټینډ شوی دی چې کله 100% کوریج راغلی دی. څه اچیومنټس تاسو په دې حوالې سره زموږ دغه کتونکي هم د دې نه خبر شي چې تاسو په دې کې لکه دغه شان وکړو بیا په فیوچر کې هم تاسو په دې کې څه نوې په دې کې لکه پیکیجز ایډ کوئ؟ 15 لکه خاندانونه دې نه فایده اخیستې ده، 5 لک. او دا تاسو هم چې کوم پورې دا یونیورسلایز شوی نه و، یعنی چې هر چاته نو ورکړی شوی، د کال به د دې یوټیلایزیشن د 50,000 کسانو د یو کال کې 5 لاک او انشاءالله دې کال کې به 7.5 لاک خاندانونه دې نه فایده اخلي. اوس چې کوم دا کال دی 2022 7.5 لاک، یعنی په لسو کې یو خاندان به هر کال دې نه هغه کېږي. تاسو زوړ ټریټمنټ خو دې کې و، دې کې د زړه اپریشن کې د اپینډکس اپریشن پکې کېده، هر یو شی خو پکې نشي کېدی. وګورئ انشورنس هغې کار د پاره وي چې کم په جیب باندې غټ بوج وي. دا پیناډول او د او پی ډي دوی او دې شیزونو نه لوي، خو غټ بوج د پاره ضرور وي. او هغې کې که تاسو وګورئ زه فخر سره دا ویلی شم چې اولنۍ صوبه او مونږ دا ویلی دي چې مونږ به کوشش کوو چې زمونږ هیلث کارډ د قومي کارډ نه مخکې وي. او وزیر اعلی صاحب هدایت وکړه او مونږ پکې لیور ټرانسپلانټ هم واچولو او انشاءالله زمونږ به دا لیور انسټیټیوټ کولاویږي. خو نن د پښتونخوا که چا سټیزن ته خدای مکه لیور ټرانسپلانټ کول دي، ما مخکې یو کیس پرسیو کړی و د الیکشن نه مخکې، د وزیر اعظم آفس پورې سفارشه کولو، د هغه به یو ډسکریشنري فنډ و، هغه فنډ به بیا ستاسو د ګورنمنټ نه مخکینی ګورنمنټ هغې نه مخکینی ګورنمنټ کې. نن که چاته د لیور ټرانسپلانټ ضرورت وي، هغه په شفا هسپتال کې، په قائد اعظم هسپتال کې، په پی کې ال آی لاهور کې چې کوم پورې زموږ هسپتال کولاو نشي، خو چې کولاو هم شي مونږ د ټول پاکستان کیپاسټي اغشتې ده چې زموږ خلکو ته دا د 50 لاک روپو ورسره د یو کال علاج د دویانو خرچه گورنمنٹ هغه کوي. په دې چې تاسو سوچ وکړئ غریب کس خو پرېږدئ، کم میډل کلاس کس د 50 لاک خرچه هغه کولی شي. دا چې څنګه پرایم منسټر صاحب خپل سپیچ کې ووی دا لګیا دی یو نوی هیلث سیسټم جوړوي. اوس موږ 28 نور هسپتالونه په دې کې واچول، نو تقریبا په صوبې کې 180 نه زیات هسپتالونه پکې رجسټر شو، په پاکستان کې 1500 نه زیات دي. او مونږ د هیلث کارډ چې کوم سټیرنګ کمیټي دا سټیټ لایف والو ته ووی چې اوس تاسو د هسپتالونو امپینلمنټ هر 3 میاشتې پس کوئ، سفارش به د چام نه منئ، ځان هم ته نورم لرې کو. او دا مو وی چې که څوک فیل شو هغې ته دوباره موقع ورکوئ. زموږ کار نه دی چې څونه هسپتالونه دې کې راځي، سرکاري نجي دواړه. دې کال کې 2022 کې به زه وویم مونږ به تقریبا واقعي
20 ارب روپۍ په دې باندې خرچه کوو. ټیک دا 20 ارب روپۍ به په 7.5 لاک خاندانونو لګوي. او زه تاسو دا مو ویم مونږه هیلث بجټ کم کړی نه بلکې تقریبا 20% زیات کړی دی. ټیک نور سرکاري هاسپټلز لم بجټ زیات کړی دی. د ایم ټي آیز بجټ هم په 2 کالو کې تقریبا 3 کالو کې ډبل کړی دی. اوس مونږه ډي ایچ کیوز ته ټي ایچ کیوز ته کیټګري ډي هاسپټلز ته بی ایچ یوز آر ایچ سیز ته ټولو ته د دوی بیل بجټ ورکوو. او د ټولو کې د ایم او لاندې یا د ایم ایس لاندې مینجمنٹ کمیټیانې جوړې کړي دي چې د دو صفایي. او تاسو ما سره په دې ټریپ باندې فیصل سلطان سره وکړه او د دې څه تیاری نه و شوې. او دا نه چې هر فیسلټي یا داسې ده خو ان شاء الله په کال کې دنه به زموږ ټول بی ایچ یوز داسې وي. ټیک په دې چې دې ته غریب کس دي بی ایچ یو لومړنی هغه دی. د دې فکر زولې سره موږ چې تاسو د لیور ټرانسپلانټ 1500 یعنی 500 هسپتال تاسو په پینل باندې په ټول پاکستان کې جی په دې کې ستاسو ترغلي کې څومره پورې په دې کې ټرانسپلانټ شوی یا د هارت حواله سره تاسو موږ چې د هارت څومره سره یو کال کې وشو. هارت باندې ټولو کې زیات پیسې لګي دا تاسو ته ویل شم چې ټولو کې زیاته پیسه په هارت ډیزیز باندې لګېدلې ده. شپږ ډسټرکټس کې د داسې هسپتالونه شته چې کم کې هارت اپریشن کیږي. دې کې چې څه ماته یاد دي پېښور دی پکې سوات دی ثوابی ده ابټاباد دی او ګورئ دا نور چې نشته پرایویټ هم د پرایویټ یا پبلک. او دا پېښور کې خو ټولو کې زیات کپاسټي دا ابټاباد کې اوس شته سوات کې شته. دې کې یو اپرچونټي ده جی دا نور ډسټرکټس کې. او دا چې پرایم منسټر وایي چې دې نه هیلث سیسټم جوړیږي ځکه چې اوس به ډي آی خان کې هم څوک وګوري چې یاره دلته نه کس ته اوس هم پېښور ته تله غواړي نو هلته به هارټ سرجریز کولاو شي مونږ به یې امپینل کو. ټیک په چترال کې به هم راشي په هزارې کې به نور ډسټرکټس کې هم راشي داسې به انشاءالله فاټا کې هم راشي. نو هارٹ کې که تاسو هارٹ بائی پاس سرجریز وغیرہ وګورئ ما خیال کې 1000 نه زیات دي خو ایگزیکټ فګر ما سره نشته. په لږ غونډه په دې کې کنفیوژن دی چې کوم هیلث کارت دی تاسو وایي چې دی لکه هر یو کس هغه 10 لک روپو پورې د دې نه علاج کولی شي. بیا چې کوم لیور ټرانسپلانټ دی لکه دې باندې تاسو وایي چې 15 میلیون 5 میلیون روپیز پې لګي. نو آیا دا عام هر یو کس چې کوم دی د خیبر پښتونخوا چې کوم سټیزن دی نو هغه ته دا سهولت شته بیا خو د دې قیمت 50 لک ورسېد که څنګه په دې لک بالکل خو صرف مخصوص ټریټمنټس دپاره مونږ 10 لک نه زیات کړي. وګورئ مونږ په انشورنس پوهېږو دا چې کم مخالفین دي اصل کې که اپوزیشن شو که هیلث سیسټم کې هغه عناصر شو چې هغه هیلث سیسټم کم چلی او سیاست پکې زیات کوي. حالانکه سیاستدانانو ته پرېښودل پکار دي او هیلث پکار دی عبادت دی او هیلث عبادت دی. خو زه دا مو ویم 99% کسان چې په هیلث کې کم کار کوي په مشکل حالات کې لیس دین آئیډیل کنډیشنز کې جی د هغوی په کار باندې زه فخر محسوس کوم هغوی ته خراج تحسین پیش کوم. خدمت خو کیږي یقینا خدمت کیږي ٹھیک شو جی پرفیکٹ معاشره چاته هم نه وي. ټیک خبره. خو دا چې کوم خلک وایي چې صحت کارت کې دا ایشو دا یاره دوی د پکې انکلوډ شي. وګورئ انشورنس داسې کار کوي چې هغې کې تاسو هر چاته یو سہولت ورکوي څه کسان استعمالوي. نو که هغې کې مونږ پیناډول انکلوډ کو پیناډول خو هر کس حالي خو به پیناډول خو په 100 روپیا باندې یو پلته زما خیال دار خلک افورډ کولی شي. صحیح خبره حکومت به هغه کار ورکوي. وګورئ ناجایز نه دي کېده په کار. ټیک شو چې کم کس وایي دا پیسې به هم په سرکاري هسپتالونو لګولې وي او دا زه یو بریک ټسمه د بریک نه ما سره پروډوسر بار اشاره کوي ګران کتونکو یو شان د مخلوق جی ګرانو کتونکو د مینه پس په خیر راغلی یو ځل بیا. ښه منسټر صاحب د هیلث حوالې سره لکه ټیک دی دا تاسو چې کوم دغه فګرز یاد کړو دا یقینا دا یو ډېر لوی تعداد دی ډېر خلکو ته دې نه فایده شوې ده
خو د اپوزیشن ولې دا یو اعتراض دی، هغوی دا وایي چې ګنې دا پیسې تاسو دغه 20 ارب روپۍ تاسو که په صوبه کې په هسپتالونو لګولې وي نو په دې باندې به تاسو 20 نور هسپتالونه نه وي جوړ کړو، نو دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ یو دا اعتراض کیږي وګورئ په دې هسپتالونو خو موږ 100 اربه مخکې لګول که نه، جی نو که په 100 اربه باندې ښه نه شو نو صرف په 20 اربه باندې خو نه ښه کیږي، څه به مختلف کارم کوئ، که د اپوزیشن څه سوچ وي څه مختلف سوچ وي دا 70 کاله به په دې باندې کار کړی وي که نه، او ما خیال کې تنقید مثبت پکار دی. او دا هم درته وایم دا 20 اربه چې کوم موږ صحت کارت باندې لګو موږ په سرکاري هاسپټلز باندې خرچه کمه کړې نه ده، زیاته کړې هم ده، هغه به موږ بیل سمو او د صحت کارت په تھرو به موږ سرکاري هاسپټلز تم زموږ پیسې ځي، پی آئی سی والی پی آئی سی ته صحت کارت نه د کال 1 ارب روپۍ ځي. وګورئ نو دا 1 ارب روپۍ خو پرایویټ هاسپټل ته نه ځي ټیک، خو که پرایویټ هاسپټلز کې د غریب کس علاج کیږي نو دا مالدار سیاستدان ته په دې څه تکلیف کیږي؟ هغه واسه خپل ماشوم هم پرایویټ سکول ته بوزي، که هغه بس چلی نو د پیښور پرایویټ هسپتالونو کې نه، کراچۍ کې نه، هغوی خو خپل د بچو علاج یا د بهر ملکونو کې کوي، خو دا غریب کس دپاره ما یا نارت ویسٹ کې علاج نه کوي. ولې؟ دا د ډرایینګ روم سیاست کول اسان دی، او چې څوک وایي دا سسټینیبل نه دی، یعنی کې دا موږ به هغه نه کړو. زه چیلنج ورکوم چې مستقبل کې د یو حکومت هم راشي او دا د ریورس کړي په دې چې زموږ عوام اوس باشعوره شوي دي، دا سهولت چې موږ ورته ورکوو دا د هغې سټنډرډ شو، دا به سسټینیبل داسې وي. تاسو وګورئ وکاس موږ سره 100 نه زیات هسپتالونه دي صرف په دې صوبې کې سرکاري، جی موږ سره 1000 نه زیات بی ایچ یوز آر ایچ سیز دي، مونږ به دا قیامت پورې صرف نور بلډینګونه جوړو که مونږ به دا صحیح کوو، نو چې دا صحیح کوو بلډینګونه خو جوړ شو که نه، هر یونین کاونسل کې بی ایچ یو شته، هر تحصیل کې هسپتال شته، اوس دا چلول دي، دې له ریفارم پکار دی، دې له به پالیټیشنز لیډرشپ کوي، د هیلث ډپارټمنټ چې کوم لیډرشپ دی هغه به محنت کوي او پبلک به موږ سره کوآپریشن کوي، او انشاءالله د پاکستان او پاکستان کې د پښتونخوا هیلث نظام به په ټول ډیولپینګ دنیا کې بهترین وي. الله دې وکړي. خج د هیلث کارډ حوالې سره موږ زورو هسپتال ته موږ ته هم چې کله پروګرام کوو پای کې موږ ته فون کالز راځي، د معلوماتو د کمی د وجې نه زموږ چې کوم زیاتره په کلو کې چې کوم خلک اوس هغوی ته مسایل راځي، مشکلات راځي، کله هسپتال ته لاړ شي نو پوهېږي نه، نو یو عام وګړی یو عام د خیبر پښتونخوا د کلي نه چې ته راشي یا د ښار نه راشي هسپتال ته لاړ شي نو هغوی به څنګه آیا هغوی خپل چې کوم آی ډي کارډ به ښایي که نه په سپیشل کاونټر ته به ځي چې د هغوی علاج وشي په دې باندې لږ ورته، او په دې هیلث کارډ کې کوریج کم کم مرضونو په دې کې علاج شته او کم پکې نشته؟ سر رایي زموږ کم کتونکي دي په پښتو کې موږ پرده وایو پوه شي دې باندې، بیکاز په دې باندې به موږ نورم ایجوکیشن کوو او خامخا دې کې د خلکو غلط فهمیانې راځي، خو که موږ دا شی شروع کړی نه و که نه نو دا به چېرې شروع کېدو نه، کله کله ښه کار چې کوم دی هغه به ته 100% ټیک پرفیکشن سره نشي کولی، یو کار شروع کول دی هغې کې بیا غلطیانې چې کوم دی پته لګي یا سړی ټیکوي. هیلث کارډ دپاره شناختي کارډ کېده ضروري دی، ټیک ده، او فیملی دپاره د هغوی فارم بې د وایف یا د زنانه چې کوم دی د هزبنډ نیم چې کوم دی په شناختي کارډ باندې هغه ضروري دی، چې چا دا رجسټریشن نادره سره نه دی کړی د خپل د خاندان د خپل ماشومانو، نو خامخا دا وکوي. چونکې هر چا ته آګاهي نشته، اوس یو کال وچلېدو او موږ اوس ډېر کانفیډنټ یو چې دا وچلېدو، اوس به موږ صوبې کې هر خاندان ته یو کارډ هم ورکړو. کارډ ورکړئ. تاسو یو خبره وکړه، تاسو وایئ چې نادره سره دی دغه خلک ځان رجسټر کړي، د نادره چې کوم فرانچایز تاسو لاړ شئ په 100 روپۍ باندې زما خیال باندې د هغې تقریبا 100 روپۍ فیس دی او هغه تاسو له یو سرټیفیکیټ درکړي، پای کې د هغې د بچو ټول ډیټا وي، نو تاسو زما خیال باندې دغې ته اشاره کړه، دې سره به اسانتیا راشي خلکو ته. دې سره بیا داسې نه کېږي چې څوک هسپتال ته لاړ شي او د ماشوم بیا په صحت کارډ کې نوم نه وي، په دې چې دا خو هر ملک کې د هر ماشوم رجسټریشن کېږي، سبب په دې مونږ چیک اینډ بیلنس ساتو چې غلط استعمال نه کړي. نو دا میسج غریبانو ته ورکول دا زمونږ چې کله کې اوسي دې ته ورکول ضروري دي. انشاءالله دا به مونږ هغه کوو چې چا د او پی ډي خبره کړې وه چې دې کې او پی ډي نشته یا دوی نشته، د هغې مونږ انتظام کړی دی. انشاءالله د کال کې دننه مونږ به 2 پروګرامونه، یو د اساس کفالت لانچ دی
چې کم نه به غریبانو ته ایکسټرا کور ملاویږي. دا موږ سنیا نشتر سره خبره کوو چې دا نورم غریبانو د پاره 10 لک نه پس ایکسټرا کور چې کوم ضروري میډیسن یا لکه چې چاته یو ټیسټ کول وي هسپتال کې وي هغه سره 15,000 روپۍ نه وي. خو د دې په موږ کوشش کوو چې خلک غلط استعمال نه کوي او چې واس میډل کلاس استعمال نه کوي چې دا چا واس کیږي هغه له موږ نوی پروګرام لانچ کوو چې په کم چې په یو وړو کې غونډه فیس باندې د میاش 2000 3000 5000 8000 هغه خپل کوریج 10 لک نه به ان شاء الله 1 کروڑ پورې بوتلې شي او هغه کې به ټول مرزونه شامل وي هغه کې به او پی ډی هم شامل وي ورو کې غونډه کنټریبیوشن به کوي خپل وس مطابق او دغه مطابق به دغه د 10 لک کور به هر چاله وي غریبانو له یو سیفټي نیټ والا پروګرام وي او چې کم چې د چا وس وي هغه به ورو کې کنټریبیوشن پکې کوي او د هغه به بیا کروڑ روپو پورې هغه خپل فیملی کور اغشته شي. د تاسو اورېدلې دي چې د چا ویژن په پاکستان کې پاتې شوی دا د عمران خان د چیف منسٹر محمود خان د پاکستان تحریک انصاف ویژن دی چې مونږ به د ملک کې هغه تبدیلی راولو چې کوم با روایتي سیاست نه هټ کې وي. خدا سیستم تاسو چې کوم ریفارمز راولې کوم تاسو په دې کې لګیا کوشش کوي پکې نو آیا سیستم هغه شان تاسو ته ریسپانس درکوي کنه دا ریزिस्टेंस جوړي درته بیکاز چې کوم پورې صحت کارت خو ما خیال کې 95% 95% ٹھیک ده صحیح روان دي. صحیح 5% ایشوز په دې کې وی هغه ایشوز مونږه حل کوو. دوه درې چیلنجز فیس کوو. یو دا چې خلکو د غلط فهمیانې وي. دویم دا چې مونږ سره هر ځای کې د ملک کې چونکې صحیح ډیولپمنٹ شوی نه دی نو چې څونه ښه خلک پکار دي چې په سینیر پوزیشنز کې وي هر ځای کې نه وي د هغې ما سره دا علاج چې زه کوشش کوم چې 12 غنټې نه 16 غنټې سړی کار وکړي دا حق دی د عوام. او دریم چې کوم نور ریفارم دی چې کوم ته ما خیال کې ستاسو اشاره وه دا به صرف په صحت کارت خو مونږ سیستم نه ټیکو که ډاکټرانو نه کار الو که کرپشن خلاصو که نور محکمې سمو که ملک کې وسایل زیاتو چې دا څنګه نن پرایم منسٹر صاحب اعلانات وکړه دې کې به خلکو ته لږ تکلیف هم برداشت کول وي او دې کې به هغه ټول عناصر چې د چا انټرسټ هټ کیږي هغه به شور هم کوي هغه به غلط افواګان هم پھیلاوي. خو هغه وګورئ زه تاسو ته یو مثال درکم تاسو سره لا نړو مونږ یو ډېر دبنګ ایم ایس د هغه نوم جانزیب دی لېږلی و 400 هسپتال د پروګرام کې شته د هغې زیرو نن ورته مونږ سرټیفیکیټ ورکړی دی چې هغه هلته لاړو ما ته تقریبا هر چا نه کمپلینټس راغه چې یاره دا کس خو به دا هر څه خراب کړي مونږ ورسره سټینډ واخیستو شور ډېر وشو چې زه 400 ته هفتې مخکې تللی وم نو ټول میډیا چې کوم د هغې ځي لوکل وه د هغې هسپتال تعریف یې کولو اولني ځل وایي په تاریخ کې ټیک شوی نو زمونږ خو دونه غټې پاټیانې د 400 دي آیا هغې ته دا 70 کاله 80 کاله دا خیال نه و چې د خپل د هوم ضلع هسپتالونه ټیک کړي. مردان ولم ډي ایچ کیو هسپتال د جاوید اقبال صاحب ډاکټر زما په خیال باندې هغې تلي نو هغې هم فیډبیک زموږ چې کوم لوکل ریپورټینګ د دې طرف نه ښه را روان دی د ایم ایم سی نه هم چې کوم ایم ایس هم را روان دی د صحت تاسو سپیشل تاسو ویل چې صحت کارډ به ورکوي نو دا به یو نوی صحت کارډ به ډیزاین کېږي خلکو ته به ورکوي دا به جي انشاءالله زر تر زره شروع شي. د دې صرف یو مقصد دی جی د دې مقصد دا دی چې کېدای شي او په دې باندې تنقید هم شوی او مونږ د هغې تنقید فیډبیک کړو چې کېدای شي چې هر خاندان ته یا پته هم نه وي چې هغې سره دا سهولت شته. نو وګورئ چې کوم زمونږ نیم پاپولیشن یا فلی ایجوکیټډ نه دی د هغې ټولو کې ښه ذریعه دا ده هغې ته مونږ پر فیملی یو کارډ ورکوو چې هغې باندې د کارډ بیسک انفارمیشن وي چې هغې ته دا پته وي چې دا کارډ څه سله استعمالېدی شي هغې ته پته وي چې هغې سره دا 10 لکه کور دی دا به انشاءالله مونږ د خیبر پښتونخوا هر کور ته رسو چې هغې ته پته وي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت عمران خان هغې له کم سهولت ورکړی اویرنس حوالې سره بیا ځکه چې لکه دا خبره ډېره ښه خبره که تاسو دا کارډ ډیزاین کې جی آئی ډي کارډ جیب کې بعضې د انسان د ذهن نه موزي چې یو کارډ پروت دی انسان سره دا چې څنګه اے ټي ایم کارډ دی انسان په جیب کې نو هغه وي چې یار لګوي یقیني پي
ډېر خلک داسې هم شته چې د کلو نه راشي تاسو یې کنو کې هغې علاج وشي لړ شي نو موږ زه لکه پېژنګلو تپوس دې وکړو نو هغوی هغه کارډ استعمال نه کړي ځکه یې پرې نه پوهېږي او هغوی لکه دا یقین نه راځي چې کنې واقعي زما په دې آی ډي کارډ کې دومره 10 لکو روپو پورې کورج شته نو دا کارډ زما په خیال باندې به لږ ضروري زه تا ووایې نو مونږ به یې همدې هفتې نه چې کوم دی ډسټریبیوشن شروع کړو خو زه به یو دوه خبرې کوم او زه به غواړم چې دا ضرور ریکارډ شي او دا ضرور هغه چې کوم دی ټول پبلک کې لاړ شي یو دا کارډ انفارمیشن لدی چې هر خاندان ته پته ولګي زمونږ معاشرې کې کله نه کله د دې هر شي څوک نه څوک فایده علي نه دې کارډ له چاته پیسې ورکول دي که څوک درنه غواړي نو نه که چا سره دا کارډ نه وي صرف ستاسو علاج اوس هم په شناختي کارډ باندې دی شناختي کارډ د خپل فیملی فارم به دا به ضرور کوئ هسپتال ته به وړئ خو دا کارډ چې ستاسو جیب کې وي تاسو ته به دا یاداشت ضرور وي هغې باندې به د صحت کارډ پروګرام ټول انفارمیشن ضرور وي چې تاسو ته پته وي چې دې کې تاسو دپاره څه سهولت دی صحیح ما سره 2 منټه پاتې دي خو دې سره نور تاسو څه ریفارمز راولې هیلث په سیکټر کې د صحت کارډ خو واقعي یو انقلاب دی نن وزیر اعظم صاحب هم دغې اپریسیشن وکړ هغوی چې کنې هیلث کارډ دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا ډومنی صوبه و چې دې راغله پریکټیکلي د دې علاوه څه داسې لکه ستاسو په خیال باندې ستاسو په ذهن کې څه لکه پلانز دي چې د خیبر پښتونخوا خلکو ته به تاسو په صحت په شعبه کې ریلیف ورکوئ او بوج به کموي وکاس مونږه ټولو کې مخکې چې کوم زمونږه ټیچنګ هسپتالونه دي جی ایم ټي آیز چې کوم دي د هغوی بجټس زیاتو د هغوی بورډز مضبوط کړي دي نور به مضبوطو چې چېرته هغوی غلطي کوي هغه به بدلو چې سیستم روان وي او بهتره کیږي او انشاءالله ایم ټي آیز به زیاتو زما امید دی چې کوهاټ به زمونږ نیکسټ ایم ټي آی وي دویمه خبره دا چې کوم د سیستم بالکل میډل دی هارټ دی هغه زموږ سیکنډري هسپتالونه دي ډي ایچ کیوز ټي ایچ کیوز دی دپاره هم مونږه بجټ هم زیات کړی چې کوم زموږ ډي ایچ کیوز دي دی له مونږه یو د 20 ارب روپو پروجیکټ چې دا به مونږه ټول بالکل نوې هسپتالونه جوړولو کې زه نه یم انټرسټډ خو چې دا ټول نوې هسپتالونو نه زیات ښه وي زړه آباد شي دریم په دې هاسپټلز کې مونږه ایم ایس ایز با اختیاره کړي دي هغوی ته بجټ ورکړی دی د هغوی مینجمنټ کمیټیز هم جوړ کړي دي چې هغوی پیسو سره هسپتال چې کوم دی مرمت هم کولی شي ځان له اکوپمنټ هم اخیستی شي هغوی له هم د سزا او جزا اختیار ورکړی دی او عمدکه کار هم په پرایمري کیر باندې کتلی تاسو ما سره د وزټ باندې یو بي ایچ یو هم کتلی وه مونږ به ممدکه سې دا 1000 پلس چې کوم بي ایچ یوز دي دا به مونږ داسې جوړو چې نور پاکستان کې به داسې بي ایچ یوز نه وي په دې کال کې دننه په 400 بي ایچ یوز باندې د مینجمنټ کمیټیز تھرو کار لګیا دی او دا سیستم آبادولو له چې کوم زمونږ 2-3 نور سټیپس ضروري دي یو دا دی چې زمونږ د خپل ایچ آر ریفارم هغې دپاره د آی ټي استعمال چې مونږ بهترین ایم ایس ایز بهترین ډاکټران هر ځای کې لګولی شو دویم چې مونږ چېرته سرکاري ډاکټر نشو رسولی چې یا کانټراکټ ډاکټر اخیستی شو او په دور دراز علاقو کې چې چېرته سرکاري هسپتال ښه نه چلی مونږ هم سرکاري هسپتالونه په پبلک پرایویټ پارټنرشپ تھرو چلو اب وی سرکاري خو هغه به انشاءالله سرکاري هسپتال سره کمپیټ کوي خلکو ته به مفت علاج ملاویږي او زمونږ چې کوم هسپتالونه فلی آباد نه دي یا به انشاءالله وزیرستان نواله چترال پورې آبادی صحیح ده وخت زموږ د دې حصې ختم شو او کتونکي به ای به ویټ کی تاسو یو جهان مننه ګرانو کتونکو موږ زو د میله پس تاسو ګورئ چې موږ په ګراوند باندې کوم وزټ کړی هغه تاسو لپاره وړو او تاسو نه خپل اجازه امید ده چې دې نه تاسو خپل وکړه چې زموږ هسپتالونه به پرفیکټ نه وي خو خکېږي او زموږ مهنت تاسو وکړه نه چې لږه تبدیلي راشي که نه هغه هم ویزیبلي زما په خیال باندې چې تبدیلي راځي او هغه هم یو ښه یو ساین دی نو موږ ګرانو کتونکو سره یاد تخلو د دې نه پس به تاسو زموږ دغه ډاکومنټري ګورئ چې په ایکچوال ګراوند باندې څه دي مننه
ګرانو کتونکو د وخت کې مونږ راغلي یو په پېښور کې مولوي جي هسپتال ته او دلته کې به مونږ معلومات کوو چې کوم هیلث کارت دی یا صحت کارت دی نو په هغې باندې مریضانو ته علاج ملاوي که نه. مونږ به کوشش کوو چې د هیلث کارت حوالې سره د مریضانو څه مسایل دي دا ویل کېږي چې په هیلث کارت باندې علاج نه کېږي او حکومت بل طرف ته دا دعوه کوي چې په صحت کارت باندې په هر هسپتال کې علاج کېږي او دا 10 لک روپو پورې مفت کورج ورکوي. مونږ ایکچوال ګورو په هسپتال کې مونږ راغلي یو مولوي جي هسپتال کې مونږ دلته کې معلومات کوو دلته کې مونږ پیشنټس ګورو که مونږ تاسو پیشنټس ملو شو چې دلته کې څه قسم پیشنټس راځي او آیا دلته کې په هیلث کارت باندې علاج کېږي او که نه. تاسو څه نوم دی؟ ما جهان زیب. کوم ځای نه راغلي؟ اورمړو نه. اورمړو پېښور نه؟ پېښور اورمړو. تاسو مریض تاسو دلته راوستی دی؟ او جی مریض مو داخل کړی دی ماشاءالله ښه علاج او ښه سهولت دی. مریض ته مسله سره مریض ماشوم وشو چې کوم ډیلیوري ده یا د ماشوم دغه چې کوم شوبره آیا دا هم په هیلث کارت باندې ستاسو علاج کېږي که نه په خپلو پیسو کوئ؟ صحت کارت باندې. څومره پیسې هم جمع کړي هسپتال کې؟ هسپتال کې خو موږ روپۍ نه ده جمع کړي صاحب. ټول علاج ستاسو په هیلث کارت باندې کېږي؟ او جی ټول علاج موږ په صحت کارت باندې کېږي روپۍ مو نه ده جمع کړي. صحیح ده. ستاسو علاج تاسو مطمئن یې؟ او جی بالکل مطمئن یو. د هسپتال نه مطمئن یو او صحت کارت نه مطمئن یو. که چېرې ستاسو نه ډاکټرانو یا پیسې اخیستي یا نه بل چې اخیستي نو زموږ کیمرې مخې ته ووایه بیا موږ منسټر صاحب ته ځو هغه ته به ووایو چې دغه شان ستا هیلث کارت راوستی دی او ستا چې کوم پیشنټس دی د هغې نه هسپتال کې پیسې اخیستلې کېږي؟ نه ماشاءالله هسپتال چې کم جوانان دي کم ډاکټران دي او کم هیلپران دي ډېر شکرګزار یم د هغوی. ستا ورور څه نوم دی؟ ندیم جی. تاسو کوم ځای یې؟ د پجګیا روډ اسلام دی. ستاسو مریض دی؟ او جی مریض دی. څه مسله ورته؟ ماشوم بیمار. او ستاسو نه دلته کې دې هسپتال کې پیسې اخیستې دي چې که نه تاسو علاج په څنګه کېږي په پیسو خپلو پیسو باندې کوئ تاسو؟ نه جی پیسې را نه دي اخیستې ایمرجنسي والا کارت جوړ کړی دی هر څه راله په هغې وکړل. په کوم کارت؟ په صحت کارت باندې؟ صحت کارت باندې. او جی نور تاسو څومره ورځې وشوې دلته هسپتال کې؟ نه په ورځ راغلی جی. او په دې هسپتال کې ستاسو څومره خرچه وشوه تر اوسه پورې؟ یاره یو 1500 روپۍ وشوي. 1500 روپۍ. او نور دوایانې یا ډاکټرونو نه پیسې نه اخیستې؟ جی نه دي اخیستې. صحیح ده مننه. ګرانو کتونکو دا دویم پیشنټ دوی هم پیشنټ راغلی دی د دوی هم دغه کیس دی نو دا دوه پیشنټس دي په مولوي جي هسپتال کې مونږ د هغې ورسه دا وویل چې که نه د دوی د زنانو یا د ماشومانو چې کوم مرض دی د هغې ډیلیوري کیسز دي نو هغه هم دوی هیلث کارت د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ چې کوم اناونس کړی دی هیلث کارت کې هغوی پیشنټس کور کړي. ستاسو دلته کې پیشنټ دی؟ او جی ستاسو پیشنټس ستاسو هم د ماشومانو کیس دی؟ او جی ماشومانو کیس دی. ستاسو څومره پیسې ولګي؟ تاسو راغلي کله یې دلته هسپتال ته؟ تقریبا 15 ورځې وشوي. 15 ورځې وشولې. تاسو څومره پیسې ولګېدې په هسپتال کې؟ یاره لږې ولګېدې. بیا هم څومره ولګېدې؟ تقریبا چې ډېر زوري 1500 لګېدلي دي. او نور دلته کې ستاسو علاج هغه په هیلث کارت باندې کېږي؟ جی او په صحت کارت باندې وشو. په صحت کارت باندې څه مسله څه مشکل خو ورته نه و تاسو سره کارت او تاسو راغلي هسپتال کې دوی څنګه رویه څنګه وه تاسو په اسانۍ سره دلته کې راغلی که څنګه؟ او جی په اسانۍ سره خپل هر څه برابر شو. لکه چا سفارش هم ونه وکړی ډاکټر صاحب ته؟ نه 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 خپل هر څه راغور یو شی ښه برابر وشو تکلیف نه و. مطمئن یې دلته کې د هسپتال د نور عملې نه د علاج نه؟ او بالکل مطمئن یم. څه مسله خو ورته نشته زمونږ ستا دپاره موږ راغلي یو دې هسپتال ته که تا د څه مسلې څه تکلیف یې تاسو موږ ته ووایه بیا موږ منسټر صاحب سره به هم ځو د هغه نه به هم انټرویو کوو چې ستاسو دا مسله موږ منسټر صاحب ته بیان کړو. نه داسې څه مسله نشته دی بس مطلب میډیسن و هغه به ولیکلی شو راواوم خستل صحت کارت باندې او هر څخه کلیر دي څه مسله نشته. تاسو مطمئن یې؟ مطمئن یم. ګرانو کتونکو وخت کې مونږ راغلي یو د مولوي جي هسپتال چې کوم ایم ایس ډاکټر شمایله د هغې نه مونږ پوښتنه کوو چې په دې هسپتال کې څومره چینجز راغلي دي او هیلث کارت حوالې سره چې کوم ګورنمنټ طرف نه یو سهولت ورکړل شوی دی د هغې نه عام پیشنټس ته عامو خلکو ته څه سهولت دی او په دې هسپتال باندې چې کوم د مریضانو رش دی نو هغه څومره دی دوی ډاکټران څومره دي او چې کوم دې سره کوم سهولیات دي نو آیا هغه پوره دي او که نه؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کے پاس ابھی پیشنٹس آتے ہیں اور اگر آتے ہیں تو کتنے آتے ہیں پر ڈے؟ ہماری پر ڈے گائنی اور پیڈس دونوں کی او پی ڈی 800 پلس ہوتی ہے کبھی کبھی تو 1000 پلس ہو جاتی ہے
اور صحت کارڈ کی سہولت ہمارے پاس بالکل ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے صحت کارڈ اسٹارٹ کیا, اس پہ بھی پیشنٹس ایڈمیشن ہوتے ہیں, ان کو ساری میڈیسنس, ان کے انجیکشنز, ان کے جتنے بھی سیزیرین کے جتنے بھی چارجز ہیں وہ فری آف کاسٹ ہے. ساری سروسز ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. 800 پر ڈے؟ 800 جی جی 800 پلس پر ڈے. جی جی یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. تو اسٹاف آپ کے پاس کتنا ہے؟ اسٹاف میرے پاس 285 ٹوٹل اسٹاف ہے. 60 پلس ڈاکٹرز ہیں, 55 نرسز ہیں, باقی اس طرح سپورٹنگ اسٹاف ہے. اچھا, یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ایشوز تو نہیں آتے کیونکہ بہت سارے اسپتال ایسے ہیں جہاں پہ پیشنٹس وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو مسائل آ رہے ہیں, مسائل پیش آتے ہیں, ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو یہاں پہ آپ کے پاس, آپ کے یہاں تو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں؟ الحمدللہ ایسی کوئی ایشو نہیں تھا. اسٹارٹ میں تو تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا تو ایسا کوئی ایشو نہیں آ رہا. سارا کچھ ہم مینیج کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایشوز تو نہیں ہے اسٹاف کے حوالے سے یا جو فیسلٹیز, اکوپمنٹ یا بجٹ کے حوالے سے آپ کو ایشوز تو نہیں آ رہے؟ کوئی ایشو نہیں. کے حوالے سے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ کچھ ایشوز اس طرح کے بھی آئے ہیں, تو آپ کو اسپیسیفک کوئی ایشو تو نہیں آیا؟ نہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں آیا. ایشو تب ہوتا جب ہم پہلے اس طرح تھے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے تھے, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا تھا, بلب خراب ہے یا ٹیوب لائٹ صحیح نہیں ہے یا ڈور ٹوٹا ہوا ہے, تو ہمیں اس کے لیے بھی ڈی جی کو لیٹر لکھنا پڑتا تھا. اب ہمارے پاس بجٹ ہے, ایچ ایم سی کی فنڈنگ سے ہمارے پاس اچھا خاصا بجٹ ہمیں الوکیٹ ہوتا ہے ہر ہیڈ میں, اور اس کے بعد ہم اپنی ایچ ایم سی کی میٹنگ کنڈکٹ کر کے اس کو ہم ود ان ویک وہ ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور یہ کوئی پولیٹیکل پریشر تو نہیں ہے آپ کے کام کے حوالے سے, کوئی ایم پی ایز یا ایم ایل ایز یا منسٹرز وغیرہ گورنمنٹ پیشنٹس کے حوالے سے یا بھرتیوں کے حوالے سے کوئی؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے سر. کوئی ایشوز تو نہیں ہے آپ کے؟ ایسا کچھ نہیں.